بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. معزز ناظرین کرامو، جمعی ورځ چې دی مونږه د حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم عملی زندگی د هغې تعلیمات د پاره مقرره کړې ده چې مونږ خبر شو چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام عملی زندگی مبارک څنګه وا راځي کتونکو نن د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خوراک د سکاک او د کور ته داخلېدلو وخت کې د محبوب علیه السلام څه عمل پاتې شوی دی او موږ ته څه تعلیم راکړی دی. راځئ چې د هغې نن ضروري مسایلو نه ځان خبر کو. معزز ناظرینو کتونکو، قرآن کې رب ذوالجلال جل جلاله فرمای په سورہ انعام کې کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الله پاک فرمای تاسو خورئ هغې رزق نه چې الله تاسو له درکړی دی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان او د شیطان په قدمونو باندې تاسو مه روانېږئ، اتباع مه کوئ، مزئ هغه طرف ته ځکه چې هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. نو خطوات الشیطان د شیطان په قدمونو تللو څه مطلب دی؟ دا دی چې کله مونږ محبوب علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک ترک کو، نو بیا مونږ د شیطان په قدمونو روان شو، هغه زمونږ کلاو دشمن دی، هغه مونږ هلاکت طرف ته بوزي، او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنتونه مونږه کامیابی طرف ته بوزي چې هغې کې زمونږ دنیاوي فایدې هم دي او اخروي فایدې هم دي. معززو ناظرینو کتونکو، راځئ د محبوب علیه الصلاۃ والسلام خوراک مبارک باری کې عملی زندگی ګورو. مونږ شپه ورځ خوراک سره واسطه دی، آیا مونږ په سنتو طریقو باندې خوراک کو که نه کو، که د شیطان په طریقو یې کو؟ صحیح مسلم کې حضرت جابر رضی اللہ عنہ مبارک نے روایت تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې کم سړی مکان ته داخل شي او داخل دلو وقت کې دے بسم الله اوئی او بیا د خوراک وخت کې بیا بسم الله اوئی، نو شیطان خپل ذریت او خپل بچو ته وایي چې نه تاسو ته په دې کور کې د اوسېده ځای میلاویږي او نه به درته خوراک میلاویږي. او محبوب علیہ السلام فرمایي که داخلېدلو وخت کې بسم الله او نه وایي څوک کسه، نو خپل ذریت ته وایي چې ستاسو ته خو د ستوګنې او د رهایش ځای میلاو شو په دې کور کې. او که بې خوراک وخت کې هم ونه وایي، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه خپل اولاد ته وایي چې تاسو ته د رهایش ځای هم میلاو شو او خوراک هم د دې کور نه میلاو شو. معززو ناظرینو کتونکو، ډېر اهم روایت دی. مونږ په خپله شیطان ته دعوت ورکو. محبوب علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ کور ته داخلېږي بسم الله وایا، دا کلمات وایا، شیطان ذریت په دې کور ته نه راځي، هغې ته رهایش سامان نه میلاویږي. بیا د طعام وخت کې بیا بسم الله وایا، نو هغه تا سره په طعام کې نشي شریک کېدی. دا د بسم الله فیوزات و برکات شو. بیا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام صحیح بخاری صحیح مسلم کې عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت ته فرمایي چې زه کله ماشوم وم، ډېر خوږ روایت دی، ډېر لوی سبق دی پکې. فرمایي چې کله زه ماشوم وم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش کې وم، نو زما طبیعت دا و چې ما به لوښي هر طرف ته لاس لګولو، کله به مې نږدې نه خوراک، کله د یو طرف نه، کله بل طرف نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے عمر بن ابی سلمہ چې کله ته خوراک کیا نو بسم الله وایا او د ښي لاس باندې خوراک کوا، او برتن نه چې دی اخذ نه خوراک کوا، لوښي نه چې کم تا ته نږدې وي. معززو ناظرینو کتونکو، د دې روایت نه مونږ او تاسو ته څو سبقونه میلاو شو. یو دا چې ماشوم فطرت وي، هغه خپل فطرت نه مجبور وي، هغه د طعام آداب نه پیژني. محبوب علیہ السلام د دې روایت نه یو دا معلومه شو چې ماشوم با چې کله خلاف آداب و کار کوي، نو مونږ به آداب و تعلیم ورکو. بعضې خلک کې پرېږدی ماشوم دی پوی بشي، نه، آداب ضروری دي. بعض دا طریقه هم غلطه دی، ماشوم غلط کارو کې فطرت نه مجبوره دی، مونږ یې وهو ټکوو شړو یې د ځان نه بېعزته کوي، دا طریقه هم غلطه دی. محبوب علیه الصلاۃ والسلام عمل ته ګورئ څه فرمایي؟ دې مبارک په خپله فرمایي عمر بن ابي سلمہ چې ما به هر طرف تلاس وړو. محبوب علیه السلام وی اول بسم الله وایا او خلاص باندې خورا او د لوخي اغ طرف نه خوره چې کم تاسو ته نږدې وي.
نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام څومره ښایسته انداز سره دا ماشوم مبارک پوه کړو چې دی وروستو په خپله باندې د هغې ښې طریقې بیان کوي چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام بچپن کې ما ته څومره ښه طریقه ښودلې ده. نو دا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام تربیت هم د دې نه د ماشومانو تربیت پته هم لګي چې موږ به خپل ماشومانو ته آداب ورکو، تربیت به ورته ښایو. بیا معزز ناظرین کرامو، ابو داود شریف ترمذی شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارک فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چې کله کم یو کس خوراک کوي نو هغه د الله نوم اخلي او بسم الله دی وای، او که په شروع کې بسم الله ورنه هیر شي لکه اکثر او بیشتر مونږ او تاسو نه ګورئ کینو مونږ ته چرته روستو بسم الله را یادیږي. نو بیا د دین اسلام طریقې ته ګوره څومره ښایسته طریقې د دین اسلام دی. محبوب علیه السلام فرمایي بیا د داسې وایي چې په آخر کې چرته ورته رایادیږي بسم الله اوله و آخره، بسم الله اوله و آخره. او په ابن ماجه و ابن حبان بیهقی کې الفاظ دا دی بسم الله فی اوله و آخره، فی اوله و آخره یا بسم الله اوله و آخره، چې کوم کلمات آسانی وای د دې کلماتو لږ برکات وګورئ. برکات څه دي؟ برکات ګورئ. ابو داود شریف حدیث ته یو سړی بغیر د بسم الله نه خوراک چالو کړو، چې کله خوراک وکړو یو لقمه ورسره آخري نوړی پاتې شوه، چې کله آخري نوړی پاتې شوه هغه یې اوچته کړه او بیا ورته بسم الله را یاده شوه، ویې چې بسم الله اوله و آخره. چې کله دا ویل محبوب علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وکتل او محبوب علیه السلام مسکی شو، تبسم یې وفرمایل. چې کله مسکی شو محبوب علیه السلام فرمایي تاسو پوه شو زه ولې مسکی شوم؟ محبوب علیه السلام د نظر مبارک ته ګوره، څومره الله ورله لوی نظر ورکړی دی، څومره الله ورله لوی بصیرت ورکړی دی. محبوب علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې ما ځکه وخندل چې دې صاحب سره شیطان خوراک کولو. محبوب علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث مبارک نه ثابتېږي لږ نظر مبارک ته یې ګورئ، ورته پته هم دی بسم الله یې نه دی ویلی، شیطان ورسره لګیا دی. محبوب علیه الصلاۃ والسلام بے مثل بے مثاله بشر دی، بے مثل بے مثاله انسان دی، الله ولا طاقتونه ورکړي دي. هغه صحابي ګوري حضور علیه السلام چې شیطان ورسره خوراک کوي. محبوب علیه السلام فرمایي کړی چې د الله نوم واخیستو بسم الله اوله و آخره یې ویلو نو حضور علیه السلام فرمایي ما وکتل چې کوم شیطان خوراک کړو هغه بیا د خېټې نه راوویستو او الټي یې کړو، نو ما ته د دې بنده د عمل باندې او هغه شیطان د الټي باندې خندا راله چې دې بنده د طعام اخر کې ورسره څه عمل وکړو. ګوره دشمن دی او د دین څومره ښایسته طریقه دی، څومره دشمن پې ذلیله کېږي، بغیر بسم الله نه د طعام چالو کړی دی، خو آخر کې د برکاتو ته ګوره بسم الله اوله و آخره چې شیطان هغه ټول ارسه الټي کوي. نو دا د دین اسلام برکت دی. دغه رنګې معزز ناظرین کرامو امام دیلمی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله تاسو خوراک کوئ یا سس کوئ نو تاسو دا وایي دا الفاظ واورئ او یاد کړئ دین اسلام کې دلچسپي اخلئ، دین اسلام خبره اورئ یادولو کوشش کوئ. نور خبرې خو موږ دومره ډېرې یادو چې کله د یو دعا ځای راشي بیا موږ چې دی ورته په دماغ او په مازغو مو دردي ورته موږ باندې تکلیف موږ ته ملاویږي نه. دې الفاظو کې بلا برکات دي، فواید دي. محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک خوراک کوي یا اسکاک کوي او دا الفاظ وایي، الفاظ واورئ ډېر ښایسته الفاظ دي. بسم الله وبالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء يا حي يا قيوم. الله په نوم سره شروع کوم چې دا غنوم په برکت سره زمکه او اسمان یو شی نقصان نشي رسولی او هغه همیشه د پاره ژوندی او همیشه د پاره قائم اوسیدونکی دی. بسم الله وبالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء يا حي يا قيوم. برکات ګورئ محبوب علیه السلام فرمایي د دې کلماتو دومره برکات دي چې که په هغې طعام کې زهر هم موجود وي بیا به هم دته بیماری نه ورنه لګي. یعنی مطلب دا دی که هغې کې هر قسمه جراثیم وي او دا کلمات مونږ او تاسو ویل محبوب علیه السلام ګارنټي ورکوي چې د دې کلماتو د برکته به هغې جراثیمو د وجې نه بیماری نه لګي. دا روحاني علاجونه دي زمونږ او ستاسو دپاره. معززو ناظرینو کتونکو
یقیناً چې تاسو به د خوراک څښاک او کور ته داخلېدلو او خپلو بچو ته خصوصاً د آداب ښودلو په دې احادیثو مبارکو په رڼا کې تعلیم اورېدلی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپلول غواړي. مونږ به جمعې په ورځ باندې خصوصاً بیان د محبوب علیه صلات وسلام د عملی زندگی کوو او عملی کوو به لږ عمل طرف ته به مونږ کوشش کوو. بې عمله زندگی هیڅ زندگی نه دی. عمل زندگی خوند کوي چې مونږ په شریعت مطهره د محبوب علیه صلات وسلام په سنت مبارکو عمل وکړو. مونږ په هر څه کې محبوب علیه السلام شریعت فالو کړو. بیا به مونږ د ژوند په خوند باندې پوهیږو. بیا به مونږ ته د طعام نه هم خوند میلاویږي. بیا به مونږ ته د رزق نه هم خوند میلاویږي. بیا به مونږ د کورونو نه زمونږ د طعامونو نه به شیطان تختی، دغه اولاد به تختی. دا کله چې موږ د حضور علیه صلات وسلام عملی زندگی مطابق خپل زندگی جوړه کو. نو معزز ناظرینو کتونکو اخر کې یو ضروری اعلان واورئ. هغه اعلان دا دی چې زمونږ به انشاءالله جمعې په ورځ باندې د محبوب علیه السلام عملی زندگی متعلق درس وي. بیا به د هفتې او د بود په ورځ باندې په هفتې کې دا 2 ورځې به عربي ګریمر د علم الصرف درس وي، هفته او بود ورځ شروع ورځ چې ورته وایي. او بیا به د منګل او د جمعرات په ورځ زیارت په ورځ منګل او زیارت په ورځ باندې به احکام شریعت د شرعي مسائلو بیان وي. پاتې شو مونږ سره د پیر ورځ ګل ورځ، نو هغې په ورځ باندې به د عقایدو بیان وي، عقاید اسلامیه به بیانو. آخري مونږ سره په هفته کې پاتې شوه د اتوار ورځ. نو ملګرو دا مشوره راکړه چې اتوار ورځ باندې ټول دوستان د خپل جابونو نه، سټوډنټان د خپل سکول کالجونو نه چوټي وي، فارغه وي. نو اتوار په ورځ باندې به مونږه ترجمه او تفسیر د قرآن مجید شروع او ډېره ښه مشوره دی چې قرآن یو آیت ته مونږ خبرېږو چې مونږ ته د الله کتاب څه تعلیم راکوي، مونږ ته څه درس راکوي، نو مونږ ته به ډېر څه میلاو شي. نو انشاءالله د دې ترتیب باندې به تاسو ځان پوه کوئ. باقي ناظره قرآن به هره ورځ وي. به برکت د پاره هره ورځ وایو چې زمونږ درسیاتو کې په درسونو کې د قرآن د ناظرې او تلاوت د وجې نه برکت وي او مونږه صدقه جاریه په شکل کې به هغه شیر کوو. نو انشاءالله خصوصا تاسو مرګرو ټولو ته دعوت دی چې زمونږ به انشاءالله په اردو ژبه کې هم زمونږ دا یو درسونو خصوصیت دی. مونږه مطلب خپل قوم هیڅوک نه محرومه کوو. اردو کې هم تکلیف وکړو، بیا په پښتو کې بیا د هغې تکلیف درسونه مونږ ډبل کوو. مونږ ته تکلیف دی خو مونږه د ستاسو د سہولت د خاطرې کوو چې مونږ وایو د یو ژبې مسلمان هم زمونږ نه محروم نشي او زمونږ درس ورته ورسي. نو انشاءالله اتوار په ورځ باندې به زمونږ طرف نه یوټیوب چینل باندې خصوصا د ترجمې او تفسیر اعلان وشو. تاسو به انشاءالله دا درس په خپله هم اورئ، دوستانو سره شیر کوئ، کم مسئلې باندې نه پوهیږي واتساپ باندې رابطه کوئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب.